الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیه السلام د سیرت سلسله وار درس چونکه د نبی علیه السلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او سو ابتداء چې کوم خلکو ایمان راوړیو او تر څوره وخت پورې نبی علیه السلام د خلکو ته پټ دعوت ورکړو، نو تر دریو کالو پورې د نبی علیه السلام طریقې کار داو چونکه د الله تعالی د طرفه ورته د علی الاعلان دعوت حکم نو شوی. نو تر دریو کالو پورې نبی علیه السلام خلکو ته پټ په پټه باندې هغه دعوت ورکاو او ورو خلک راتلل د اسلام په دایره کې داخليدل، مسلمان کېدل او د نبی علیه السلام په مرګرتیا کې شاملېدل. چونکه د وخت تیریدلو سره چې کله 3 کاله تیر شول، نو د الله تعالی د طرفه حکم وشو نبی علیه السلام ته چې فاستع بما تؤمر واعرض عن المشرکین او وانذر عشیرتک الاقربین. حکم وشو نبی علیه السلام ته چې ته دغه خلکو ته صفا اعلان وکا او د مشرکان وغیرہ هغه پروا مکوا چې کوم حکم د الله تعالی تر طرفه هغه بیانول شروع کا. چونکه دغه خلک هغه بستا په منس کې او ستا خلاف هغه خپل आवाज روچتوي، هغه بروچتيږي، ولی چې هغه کوم خدایان دي کوم بوتان دي ته د هغه نه خلق لره منکوي او خلق الله تعالی وحده لا شریک عبادت طرف ترابلی، نو لازمی به د خلق ستا خلاف هغه بر یوځای کیږي. او بیا نبی علیه السلام ته الله تعالی د طرف حکم کو، الله تعالی د طرف ورته حکم وشو چې انذر عشیرتک الاقربین، چې ته او یاروا خپل چې کوم ستا نږدې رشتہ داران، چونکه حکم د الله تعالی د طرفه دی. نو نبی علیه السلام په بارک راضی چې نبی علیه السلام د صفا په ډیرای باندې هغه باندې لګیا دی خيږي او د قریشو په دې کې چې څومره قبیلې دي، قریشو کې دنه څومره قبیلې دي او څومره قبایل دي، د هغه یو د خاندان او د مشر هغه نوم اخلي او دا ورته فرمای چې کچرته ز تاسو ته دا وایم چې یو لخر را روان دي او هغه د غر شاته د پتا سو باندې حمله کول غواړي، نو تاسو به په دې خبره کې په ما باندې څومره اعتبار کوي، یعنی زما دي خبرې ته به تاسو څومره ترجیح ورکوي. ټول ورته په یو جب سره وي، په یک زبان وي، په یو خبره سره وي چې تا کې منګه سیوا د صداقت نه او سیوا د امانت نه بل خبره اغه نه د مونډلي او ته په دې خپل کول کې رښتینی، په دې خپل خبره کې وته رښتینی. نو بیا ته نبی علیه السلام فرمایل چې ز تاسو دی او سخ عذاب نه غیروم، یعنی چې تاسو دا کفر او شرک وغیرہ دا پریری او تاسو لا اله الا الله وایو تفلحون، تاسو به کامیاب شئ. قولوا لا اله الا الله تفلحون. نو ابو لهب په دغه وخت کې نبی علیه السلام ته وی چې تاسو د دې لپاره راجم کړو چې موږ راجم شولو او تاسو ته دا دعوت راکاو او په نبی علیه السلام باندې د کانو گزار او خپل تر ابو لهب چې هغه په بدله کې بیا تبت یدا ابي لهب وتب، هغه پوره صورت د هغه نزول وشو چې هغه د ابو لهب په باره کې نازل شو. نو چې کله نبی علیه السلام د خلکو ته تقول لا اله الا الله خبر وکړه، نو رومبه مخالفت هغه خپل تر کړی دی.
چې تبا لك يا محمد لهذا جماعتنا. العیاذ بالله نبی علیه السلام ته یو خیره قسم له وکړله چې تا موږ د دې لپاره جمع کول. او د هغې نه بعد غزارې په نبي علیه السلام د کاڼي. نو ابتدا د اسلام نه د علی الاعلان هغه د کوم ځای نه شوي ده؟ هغه د سختو د تکلیفونو نه شوي ده. په دې وجه باندې کوم سړی چې د ایمان په دایره کې را دننه کېږي اندې به ابتداء دی به تکلیفونه برداشت کوي. او چې کله نبی علیه السلام د ټولو خلکو ته دعوت د اسلام هغه ورکوو، نو حضرت علی کرم الله وجهه د هغې نه روایت دي چې کله وانذر عشیرتک الاقربین دا د قرآن آیت دی چې او یاره ته خپل نږدې رشته داران. کله وایي چې د دې نزول وشو نو نبی علیه السلام ما ته حکم وکړو یو سوا غنم غله چې هغه وخت سره وه دا یو پیمانه ده او دکه رنګې د بیزې یعنې د چیلۍ خپه د غوښې خپه هغه او یو پیاله د پیو وی دا نبی علیه السلام د دې حکم وکړ او موږ تیار کړل. نو چې کله د دې حکم وکړ او موږ تیار کړل نو نبی علیه السلام لږه غوښه راواغسته او هغه په غاښونو مبارکو کې داسې اوچه کوله او په دې پیاله پیو کې کېښودله. او چې څومره اومه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې څومره اوم د قریش دا خلک دې ته دعوت ورکړو نو اولی ورته دعوت د طعام ورکو او په دعوت د طعام کې ورته بیا دعوت د اسلام او نبی علیه السلام ورکو. نو نبی علیه السلام چې کله دا خلک راوغوښتل او دې دغه نه علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ظاهرا هغه پیاله هغه د یو کس اومه د مړېدلو کار نه کو. هغه کې الله تعالی دومره برکت واچو چې دا کوم کسان راجم شو اندازتاً دا 40 کسان د قریشو د قبیلې چې کوم مشرانو 40 کسانو چې هغې دغې پایونه هغې سیراب شولو پای په اکه حالت دي د نبي علیه السلام هغه ابتداء هغه برکات دي. ورنه وړاندې د نبي علیه السلام هغه برکات هغه چې نبی علیه السلام په کماله لړ او د حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د هغې چې کومې اومه چیلۍ وي هغه به ښې مړې دي د نورو خلکو هغه به دومره نه مړې دي. د برکات د نبي علیه السلام. نو چې کله دغې خلکو د دې نه خوراک څښاک وکړو د خوراک څښاک نه بعد نبی علیه السلام خبرې ته ځان جوړو په دې کې ابو لهب ووی چې ای خلکه لرې کېږئ د دلته نه د محمد په دې روټۍ باندې جادو کړی دی. هغه خلک د هغه ځای نه پاڅېدل او لاړل خپلو کورونو ته. نبی علیه السلام ته لهذا څه موقع په لاس ورنله چې د خلکو ته دعوت د طعام نه بعد دعوت د اسلام ورکړی. علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په بدر ورځ بیا ماته هغسې حکم وشو نو هغه غوښه او پای وغیره هغه چې کوم د هغې ترتیب او بندوبست هغه وکړو چې هغه وکړو اکه کسان راجمع شولو د خلکو چې کله دعوت هغه وخوړو روټۍ وخوړله د هغه وخت سره کومه ترتیب و هغه روټۍ وه دعوت هغه وخوړلی شي. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې زه د تاسو ته د ټولو نه بهترین څیز چې ما کوم راوړی دی د دې نه داسې بهترین څیز بل تاسو ته چا څه راوړی نه وي. خلک حیران شه چې څه بهترین څیز دې راوړی. نبي علیه السلام ورته وایي چې د دنیا او د آخرت خوشحالي. ځکه چې په دنیا کې یو سړی پاتې کېږي او دی په حالت د ایمان کې نو د ده زړه به هغه به مطمئن ځکه که هر وخت دته ایمان راغلی وي چېرې دا خو د دنیا سخته ده دا خو به تېره کړم آخرت خو به مې څه ناڅه بهتر وي. نو په دې وجه باندې د دنیا خوشحالي هغه چې کله یو بنده ایمان راوړي نو دا د دنیا هغه خوشحالي ده. نو نبی علیه السلام د خلکو ته دا خبره وکړله او ورته ووایي چېرې دا بوتان وغیره د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي او دا د
یعنی زه تاسو ته د وحده لا شریک یعنی الله تعالی د یووالي طرف ته تاسو رابلم چې الله تعالی په خپل ذات او صفات کې هغه سره یکتا دی. نو چې کله ورته دا خبره مخې ته کړله نو په هغې کې هړومبې انکار هغه ابو لهب وکړو. نو څنګه چې په انکار کې ابو لهب هړومبې والې کړی دی نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو کې د نبی علیه السلام د دعوت نه د انکار کولو کې او دغه رنګې په تکلیف په نورو څیزونو کې په اذیتونو کې نبی علیه السلام ته هړومبې والې کړی دی هغه یې تر کړی دی. د دې په مقابل کې نبی علیه السلام خبرې تایید کړی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی دی. که ملګرتیا یې کړې ده نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کړی ده. که نور ورسره دا شانتي نبی علیه السلام ته تکلیف رسیدلی دی نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته رسیدلی دی چې په هغې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هړومبې والې کړی دی. نو په دغه ټولو څیزونو کې په استهزاء په بغض په حسد په کینه کې په دې کې ابو لهب په اول نمبر باندې یعنی د اسلام دشمن هغه ثابت شي. او د دغه وجې نه وایي ابو لهب د ده چې په عتبه او عتیبه د ده کوم زامنو په هغې باندې د نبي علیه السلام لونه هغه رقیه او ام کلثوم رضی الله تعالی عنهما دې دواړه په واده وي هغې ته طلاق هغه د دغې وجې ورکړو چې نبي علیه السلام ته العیاذ بالله صدمه او تکلیف هغه ورسیږي. خو نبي علیه السلام ته صدمه او تکلیف ورکو او هغه په حقیقت کې هغه د یو صحابي دپاره الله تعالی یوه داسې ذریعه وګرځوله چې څومره انبیا هغه تیر شوي دي په تمامو انبیاو کې دا عزت هیڅ چاته نه دی حاصل سوا د عثمان رضی الله تعالی عنه نه چې د یو لور نه بعد بل لور یعنی دو ځله زوم جوړېدل دا صرف عثمان غني رضی الله تعالی عنه هغه ته شامل دي. د دې نه وجې نه ورته ذی وایي ذوالنورین ورته وایي چې نبی علیه السلام یو لور مبارکې سره نکاح وکړو د هغې د وفات نه بعد بلې سره هغه نکاح وکړله. د دې وجې نه ورته ذوالنورین هغه ویل کېږي. نو دلته کې ابو لهب د نبی علیه السلام سره هغه دشمني چې کومه وه نو هغه یې ورسره ښکاره کړله او نبی علیه السلام ته په تکلیف رسولو ظاهرا تکلیف رسول لکه په کاڼي ویشتل ظاهرا تکلیف رسول لکه د نبی علیه السلام د خبرې نه انکار کول او ظاهرا او باطنا تکلیف دا دی چې د نبی علیه السلام لونو مبارکو ته هغه د چې کوم د ابو لهب په زامنو باندې یعنې دې سره یې رشته شوې وه نکاح شوې وه د هغې هغه نکاح ماتول او د طلاق په صورت کې بدلول دا ابتدا دا د ابو لهب د طرفه شوې چونکې ابتدا د اسلام وه او ابتدا د اسلام کې د تکلیفونه نبی علیه السلام ته هغه رالل. دا د نبی علیه السلام د سیرت ابتدایي چې څنګه د نبی علیه السلام اوس علی الاعلان خلکو ته هغه دعوت و په هغې کې څومره تکلیفونه رسېدلي دي نو دغه د نبی علیه السلام هغه حالات او واقعیت دي. انشاءالله د دې نه وړاندې کې به چې کوم د